ورس ما وکړلې تاسو الحمدلله ټول په اردو باندې پیژئ. بنیادي خبره دا ده چې دا کوم د عقیدې تاوان ده دا په دې دنیا کې تر ټولو غټ تاوان ده. مال او دنیا دا ژوند په وړه په تنده هر وړ تېرېږي. څوک به په لوږه تېر کړي، څوک به په مړه ګېډه تېر کړي، چا سره به ډېر وي چا سره به کم وي، هر وړ تېرېږي. او په دې دنیا کې که یو تاوان وهم سي هغه تاوان انسان بیرته ګټی سي. په یو معامله کې به یې وبایلې بل کې به یې بیرته وګټې. مګر خدا نخواسته که د عقیدې تاوان درغی بیا دغه تاوان په هېڅ صورت کې نه ختمېږي. نو د دې دپاره خپلې عقیدې مضبوطې ولرئ. دا هېڅکله د پښتانه غټه مسله دا ده ملا نیسم خپل د زبیوال به نیسم. دا پوښتنه به یې نه کومه سیده عقیده چې شاید دی د کوم لارې ده چیرې سبق ویلی ده د کوم خوا نه راغلی خالي په ژبه باندې. زه خالي یو سوال کوم خپله خبره هم ختمومه. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې کوم وخت جهاد کېدو ورور به د ورور خلاف توره اخیستې وه، پلار به د زوی د خلاف توره رااخیستې وه، تره به د وراره خلاف توره رااخیستې وه، ماما به د خورې خلاف توره رااخیستې وه. دوی نه سره پېژنده چې دا هم پلار ده، دا همدغه ورور ده، دا همدا هم تره ده، دا همدا ماما ده، دا همدا هم خورې ده، ښه یې سره پېژنده. مګر ولې یو بل په مقابلې کې به سره ولاړو تور به یې په لاس کې وي؟ ولې دوی قوم مخته نه ده ورته ایښی، دوی ژبه مخته نه ده ورته ایښې. دوی خالي یو شی تر هر شي بهتره ګڼلی ده، هغه دین یې ګڼلی ده، هغه یې ایمان ګڼلی ده. نو موږ هم باید زه دا نه یم سبا ته توره راواخله خپل تربوره لا د بل چا خلاف ته توره راواخله، خو کم از کم دومره وکړه چې د عقیدې او په دې معامله کې دغو نه ځان لرې کړه. نور خپله رشته داریان یا خپلوي ساتئ ورسره، خو د عقیدې په معامله کې او بالخصوص تاسو خپل جماعت ته خپل کلي ته یو ملا نیسئ، په دغ کې کوشش کوئ چې د نورو خلکو نه ځان بچ کړئ. ښه پوښتنه پسې وکړئ. چې یو ټکټر سودا کوئ 5 مستریان دی بوزنئ، نو یو ملا سې نیسئ هغه پسې هم لږ پوښتنه وکړئ چې دا چیرې سبق ته نه پېښېږي، څوک چې پېښېږي هغو سره رابطه وکړئ. دا سړی زه نیسم ته د نه پوښتنه وکړه چې سبق چیرې ولی د کومې خوا نه راغلی ده، که ته نه پېژنې ما څوک چې په دغه شي باندې خبر دی هغسې انټرویو واخلې او به خپله تا ته وایي چې دا سړی ملا کوي نه مه ملا کوم. دغه شي نه ځان بچ کړئ. मैं तमाम